सूरत वाक़िआ मक्की सूरत थे नबी इस्लाम د हिजरत نه مخکې زندګۍ کې نازل شوی دی شپږ څلوېښتم د په نزول کې سورۃ طه پسې نازل شوی دی اور ترتیب کې شپږ او یا دی شپږ پنځوسم دی سورۃ رحمان پسې لګول شوی دی رب د سورۃ مخکې سره مخکې سورۃ کې وی چې الله برکات چې اخر آیات کې نو دې سورۃ کې دا برکات تفسیر کې څنګه برکات شي پس مک کې څنګه چي میوه کې څنګه چي وغیرہ انسانانو کې څنګه چي دیو جوړ بصیر راړه دویم رب مخ کې صورت کې بیان د نعمتونو د عذابونو شو نو دا به کله وی نو دلته سر کې اذا وقعت الواقع کله چې قیامت قائم شي دریم رب مخ کې صورت کې بیان د نعمتونو د عذابونو شو نو دلته د هغې مستحق خلک ذکر کول چې دی د عذاب بچالی دا نعمت بچالی د دې وجنې ورپسې راڼه څلورم ربط مخکې سورۃ قمر کې وی چې قرآن آسان دی ما آسان کړی څلور دره په سورۃ رحمان کې سر کې وی چې قرآن آسانول د زما د رحمانیت اثر دی نو دې صورت کې ادم روناسی کوي چې آسان دی خو پاکان به پوهیږي چې عقیده پاک وي عمل پاک وي خېټه کې حلال پراتی او پويږي پلیت خلک په نشي پوي دیو جنور بصیر راړه امتیازات د صورت ممتاز ده فات آیت نمبر 2-3 باندې پړم بیا ته اذا قاتل واقع ليس الوقت كاذبه خافته الرافعه اذا رجت الارض رجا وبسط الجبال بسا وكانت هباء وسا بل دا شان نشته بل امتیاز ممتاز فآیت نمبر 7-8-9 وکنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ټول تفصیل ده دریم امتیاز ممتاز ده فآیت نمبر 15 باندې چاله سور موضوعنا پاگا کٹونه چې ودول شو د سترو په تارونو باندې پای بناسي بل درشان نشته مرفوع او مسبوب او موضوع نه نو څلورم امتیاز ممتاز ده پای نمبر 14 فجعلناهن ابکارا غربا اطرابا مخکې صورت کې اشارتن ویل شو چې لم يكن سنن قدال فازو دا دې ټول امتیازاتونه بل امتیاز ممتاز ده آدم اور فشاربون شرب الهیم آدھا نظم دا دی ملمستیا بل رشن نشتا بل امتیاز ممتاز پدریو آیات کہ نحنو جعلنا تذکرت و متاع للمقوین دور بارکی ویل بل رشن نشتا بل امتیاز ممتاز پیوکمت اناس آیات لا مسئل المتحرون و قرآن بنفی کی مغرب فاقان خلقا بل امتیاز ممتاز پایت نمبر 3 سلورت او 15 باندې اخیری آیتونه چې کوم دي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون نقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجون ان كنتم صادقين بل امتیاز ممتاز پایت نمبر 88 89 90 او غسر کې چې ولې درې کوم ازواج صداقه تفصیل لکې فاما ان كان من المقربين وروح وريحان جنة النعيم واما ان كان من اصحاب اليمين وسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين دا غي تفصیل کوي اثر کې دا بل درشه نشته مقصد د سورته تتمه د سورته رحمان الته ویل مبارک گلشن والله نو دلته دای تفصیل کو ا تکمیل کو اول شپږ آیاتونه مختصر خلاصه اول شپږ آیاتونه به تور تمهید دي دغه د غدریو فرقو احوال دغه تمهید د چورس په تفصیل راوړي او منهم د غدری فرقې په اړه زمانہ کې وي اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي قیامت د قیامت نومي واقع کې خدا ځکه چې لا شک فی وقوعها د دې په راتلو کې واقعېدو کې شک نشته لیس فی وقوع شکونه لیس لوقت کاذب نشته
وقت واقع کېدو کې کاذبا یا نفس کاذبه اوس خو نه مانی خلق خو لیس فی لام په فی وقت وقوعها نفس کاذبه یعنی دا به صفت شي د موصوف محذوفه په دې معنی لیس لکه نشته په نبی په وخت واقع کېدو کې یو د څوم درو چې د الله کتاب د کېنا هغه به عزتمن شي کوم چې نونه د الله خوار بشي دا بکلې ادارو جتل ارض راجا کله جړه کوی مکه په جړه کولو سره یو زلزلہ بشي یا الناس اتقوا ربكم ان ذات ساعه شان عظیم یوم ترون تذكر كل مرضات امرت یو جړه بول شي ادارو جتل ارض راجا کله جړه کوی مکه په جړه کولو سره ابو تل جبال بسا ضرب شغرنا زردا کېدل فكانت هباء منبتا نشيبرا غرنا غبار نو شوي وابلذ وكنتم ادوان ثلاثه او جيتاتو قسم ندري ييتاتو قسم ندري فاصحاب الميمانه نو خی طرف والا ما صاحب ما سخ شسل شان دے د خی طرف والا نیکان خلق خی طرف والا یعنی نیک بخت خلق پس نیک بخت خلق سلوی شان بے نیک بخت د یوم نه دے او دا مشؤوم دا بل مشؤوم نه دے واصحاب المشأمه ابد نصیب خلق سبت شان دے د بد نصیب خلقو یا میمانا چې په خیلاس باندې تو عمل نامه ملاو شي او اصحاب المیمانا نو خي طرف وال چې په خیلاس تو عمل نامه ملاو شي نسلو س خل شان به د خي طرف والو او اصحاب المشامه او ګس طرف وال چې عمل نامه ته په ګس لاس ملاو شي ما اصحاب المشامه کنا سبت شان بيد بغس طرف والا والسابقون السابقون اغا مخیرات لونگی اللہ کتاب لا السابقون مخی بئی مخیرات لونگی اسلام تا السابقون مخی بئی اولئک المقربون یا اغا مخی لونگی دا اللہ پا کتاب کے اغا مخی لونگی آیات یاد کئی رسول فاتر آیت نمبر 2 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه دا مشما ومنهم مقتصد بدرمیان دا اصحاب میمانا ومنهم سابق بالخيرات بعد دینا مخدوم بنے کو کا سابقون اولئک المقربون دا منڈی وولي دا الله کتاب رسول لری تا نور ملکوم تا پدی ملکی نور کول ته رسول دا شاگردان دور شاگردان پیدا کړو چې کم دا ته قرآن رسول نو دا خلق مقربون نزدیکان به الله تا په جنتو نعمتونو کوي صلوات من الاولین یو لوی ټولګه به درون باندونه اړ لګ به درستونه دا سابقون دا به د صحابه کرام په ټول تقریبا او تابعین کې بم ډیری بیا زمون په ایبا خو زمون په زمون دي کې بم لګ پیدا دغه دی وخت ته دغه غوي په ټول قرآن بیانو بیا تابعین کې د نیمه نه زیات په قرآن بیانو نور بیا ته تابعین کې نیم په نیمه شو اوس په سلو کې یو کس چرته یو مولا به په زرو کې یو کس بیا چې په قرآن بیان هیڅ چرته د قرآن بیانول نشته مونږ عربو کې قتل د عربو ډیر شوق د قرآن ته ذاتی د شوق دی د مولا نه نشته چې مولا ته چې راځي درته کومه
او دې ګوري چې پلار به دا پلار به تم کشر دی وخت نه کا نبی کاکا دا کور کله کاکا دا گاڑی ودونی ظالمان کاکا سره ساتي اګه دوی دا نه کړه دمو تر وخت نه نو بس کینو کړه بس دلته ناس سره د نیکه پدای کینو نو بابا ټول مې خدمت کړو په ځوانه کې نو سیدا سم پنځن ور کو کنه نو دای په ځوانان یې بل همیشه په ځوانان ځوان یو تیز ګرځي بل پاکي بوډا سره اکثر بیماری نو چې ټوخه او بل یو ټوخه کې بیا د کورونا په زمانه کې به وبسنګ اوس کې بیا قوابنا په ګلاتونو سره و باري په پیالو کوب اکواب د کوب جمع کوب هغه لوګ دغه غوتمنی یعنی ګلاس او باریک د ابریق جمع ابریق پیاله ته چې هغه د غوتمی وقات معین او جامونه د شراب معین دا اوچت شراب دي لا صدعونا نبا سردردی را دی پدای باندې دی وند دینا ولا منذفون ولا منذفون انا بدای بدخوا کی چولټای وو کی ته دنیا او شراب بنی سر به خوږي بیا اولټای بکې وفاقه میوي ویدان شدی غره کوي چیرې کې کوم راشي ولا همتر ماشتون هغه خد مارغانو دان دی غواړي اشتها پړ کې راشي وحورن اخور هوري وي غټو سترګوالا کل سترګوالا کامثال المقلوم تبواج دا ملغلری صدب شوی مقلوم صدب هغه دا شند دا غنی شپه نه کې کوم ملغلری هغه ډیر پراک وي دغه به خار نه لګي دي چې بیا کولاو چې بیا په خار نه چمکه بیا لوګن مان شي له کمزور شي دا په سبانی دا جنت جزاء بما كانوا جود بدل بر کول شي بدلا پدا چې دې عمل کړو سامل کړو وای سورۃ کم ده مکه کوم سورۃ مکه کوم عملو قران او تش قران وای تش قران ور دي دا به قران ور پاره چې قران ذکر بل ته خیرکم من تعلم القران وعلمه لا تسمعون فيها لغوا نابوري پدې کې برا خبره ولا تاتيون خفغان الا قيلا مگر اوربا وینا سلام
چې مشګری کولا په ګناه لوی شرک لوی ګناه په ګناو کې شرک دی. او دا حدیث کې شرادي چې ما من الناس من مسلم يتوفى له صلاة لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنه. معنا کوي نشته د خلقونه یو مسلمان چې واغته چې داغه سلور لم بچي ولم يبلغ الحنس چې نه رسېدل بلوغ ته یې د دوه کالو یو کال د شپږو میاشتو مړ شي الا ادخله الله الجنه مگر دنه مګد الله دغه بچو په سبب باندې جنت ته دغه چې ډېر خپشون الله بل جنت. شیخ وینا هنس بلوغ ته ونوي چې نه رسېدل بلوغ ته د سړي چې بالغ بچي مړ شي خپه کې چې ماشوم مړ شي بالغ چې مړ شي نو هغه خو واده غم کړی یا واده کړی یا بچي هغه باندې ډېر خپه کې ډېر تنګي بیا سړی نه دې لم يبلغ الحنس معنا چې شرک نه کړي او هغه چې مشرک مړ شي هغه باندې الحمدلله الذي والحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. او که نوح علیہ السلام بچی دی وای الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. نو حنس معنا شرک او دای چې همیشګری کوله په ګناه لوی یعنی بیان وته او شرک مستمره کو دا معنا سورته بنی اسرائیل کې مې ویل چې څلور بیان دا څلور امور چې مرتکب دا مستحق د غضب دی ګړو به سو شرک مستمره نو دا شرک مستمره کو
اتم په معنا د اوچ کچره غوړ مونږ نو بګردو دا دانا خط خطاونه اوچا فضلتم نو بګردی تاسو تفکهون خفغان کون کی چوهای پس مخرا دا زرغونیونه شوي امنګ تاوان نکړې شو امنګ محروم کړ شو د تخمنا دا معنا مونږ کوم دا کړو چې دانا بوچي الله پیجن جبر اخیری او د میدار له پیجن چې کله وکړي بیا درس ها عرب के अनाम के वहा अनाम के 58 नंबर आया था किसी अरब के उम चलता था कहते कोई गुरु बेमात हुआ अवलार ने ठीक शो अकमा याद दे गुरु मात हुआ उन सा ठीक शो इना वल्ला लव नशाओ कचरगोड़ मंगल जालना हो वो कर दो दाने ला खुतामन ऊंचा फजल दोनों गर्दैता तो तफक्कहून खफगान कौन की अवाय बचेना लमोरमो बेशक मंगतावान ने आन कृषु पसलम खरा बलना महरूमोन बल्कि महरूमा कृषु तो तुखम ना तो सरी बोतरा चाहिए कना असरम लाड़ तुखम लाड़ उस सलोरम दरिन ए खबर रखे दो बुआ का ताफीज कही आता तो रावरो दियो बोला मिनल मुझने दवरिया दिना या मंगे यूरा वराउन की लो नशाओ कचरू गोड़ मंगा उबगरदो दियो बोला उजाजन तरवे मलगिने न फलोला नो ब्याबत फलोला तशकुरुन वल शुक्र ना अदा कोई उब
समय के स्तने सुम रागे दी दुनिया दुनिया के वजवांदी से न बताऊं ने पैदा बमूस होती रागे चे पूरा बड़ा सवा ये टूर गर्मी दे जानम पर रावली की तो होने ठीक की ये उदास हुआ द्वेम पदी के दार है बदे हदीस के चिरा बड़ा था तो दे पे खबर सवाबे दे मर्दान दे ला को था कब चे स्वात की दी बरा नहीं था बड़ा नदी कालाम था बड़ा नदी या ये चिकम दे दा तीरा की दगरो को आवरी परिकार में के और ये चराट क्यों आवरी चराट वाले ख्वा के तो मंगा रहे आगे तो नहीं सीधा ना असल की दा नबी इस्लाम दा तमसील बयान करो नो कल तमसील हकीकत दागी ने असर पोया कोल दफारी उस नबी इस्लाम वेलू कि अब्रिदु बिस्सलात इदा इश्तद अल हर कल ची गर्मी तेज ची नो अब्रिदु बिस्सलात नो दमास बगिन मुझ पर यह ख्वाह कोई फैन शिद्दत अल हर मिन फीहि जहन्नम लगा गरमाए दा सख्ती चिकंदा दा जहन्नम द बड़ासना दा जहन्नम द बड़ासना मतलब दागी दा दे चिकन था तो मासबखी मुझ कोई न पावर वक्त के म कोई लग यख वक्त लग ना वक्त के दासे अगर मासबखी बड़ा टाइम दे पर गरमाए के दा 12 बजे न शुरू जो 12 नहीं होना तर 15 बजे पर टाइम दे तो जरूरी है कि पे दगा यो बजो के उस जगह चोई मुझ अव्वल वक्त के पकार दे ना पे जिमी के पकार दे आप जिमी के पकार दे उड़ के लग लेट होगा काना 3 बजे होगा खैया ख्वाखी बिया हाँ पाए नशीर तलहर में पे है जानम माना दारा चितब गरमाए कि उसके
ذات یو پس پوښتنه شي پوي دی تنزيل من رب العالمین دا خمانه ټولو کې ارا لګل دي کتاب جنو در مخلوقات دي اوس زجر مداهین ته اف به هذا الحديث انتم مدلون اپ دې تازه کلام ما تاسو نه سستی کوي ادهان وی تیل لګول تا په کوم ځای چې تیل لګي په لا ته په خپل پر راي نو هغه نرم شي نو الله ته نرمي کې یا نرمي په کار ده ته په دې تازه کلام نرمي کې چې څنګه الله ویل کې شان وا او ته نرمي کې دا پر نور کتابونه شروع کې مداهنه وتجدل رزق کوما اگر دوی تاسو رزق خپل دا چې تاسو تکذیب کوئ د قران یاره کومه اختیار وو امامتي بلال بیا وسه خرمه د قران هغه تکذیب دي سبب درته ګرځو کام با تر رزق الله دې او ګرځوي تاسو رزق خپل دا خبره چې تاسو تکذیب کوئ د قران حق ځکه نه بیانوه چې خلک به خفه شي نو بیا به سره کینا فلولا اوس زجر بیا نو ولنا کل جورتیګن سامر کانتا نمړینون کی ان وانتم هینذن اتا بداو کی ګوري دی مړیدون کی تا امنګ ډیر دی د تاسو نه موږ دې څه معلومه ته پته ده چې د امریکا ژوند کې ژوند پات کی تاسو پته نه لګي تاسو تر اخر وخت پورې ډاکټرانو له منډي ورکو دا تاسو پته نه ده نږدې نه دورا علي ماته نږدې ده زه ته دې په بار ده علم هدا قدرت ولكن لا تستطيعون لك تاسو نه وی نه نو ولنا کچری تاسو نه قبضه ده چا چې ته قران ته نه کینې مطلب ځان د الله په قبضه کې نه غني کنه نو بیا ترجونا نو فلولا ترجونا نو ولنو پد کوئی دی دا روح دی مړیدون کی تا کچری تاسو دې ځکنه چې قران ته نه کینې نو ته د الله بنده ځان نه غني کنه ته بیا آزاد کنه وای میرا جسم میرا بدن میرا جسم زما خوخه نو که تا خو ستا جسمي نو دا روح دی بیا دغه بند کا کنه دا پلار دې مړی دا بل بچ کړو کنه چې ته مړی ځان به بچ کنه یعنی فلولا ترجونا ولنو پد کوئی دی روح لا دی بدن تا کچره تا درشتي چې ته میرا بدن او بلسا میری مردی نو کستا مردی نو دا روح دی بدن ته واپس کا بیا کنه فامان نفستان مردشته نه د بدن ستاره د بدن الله در کړ دې د نو پینه ته جوړه کړې د میتیازونه او بیا ته لغونه لاسونه خپې در کړې دا ډوډۍ دا غخوري ته هم خپل مرد نه چلے فاما ته بد الله قانون منه او کنه منه نو دا او دا یا ما شرجن والے سے ان استطاعت ان تنفذ مقدار سماوات فانفذوا لا تنفذوا بیا او دا کنه الله خپل مرضی چلے بیا هغه ملک ورشه چې استاد مرضی دی ملک بخپل مرضی نه چلے دا الله ملک دی فامان کان من المقربین پس کچرو دا مریدون کې د دې کانا د الله کتاب تناسو دا نږدې پس نږدې کیږي الله تا په قران یعنی پس کچرو دا مریدون کې د دې کانا الله د الله کتاب باندې ځان دې ذکر الله تا فروحنا نو خوشاله دي وريحان او خوشبوئی دي او جنتو نعمتونو دي او کچرو دا سره دا مریدون کې من اصحاب اليمين دخي طرف والا فصلا فيقال لهم سلام لك نوبل جيتا فيقال نوبل سلام لك بچاو دے تارا پارا کون تا من اصحاب اليمين یہ تا دخي طرف والا نا حتی سلام نوبل شي واما کچروی دا مریدون کې د تکذیب کوونکو د قران نه او د اوریدونکو د قران نه نو بل ماتیاله ګرمونه اذن کېدل دي جهنم جهنم تا ان هذا قران دا بیان چې درې قسم خلق وي دا خامخا حق دی یقیني دي کیس دروغ نشتا فانو چې ار کله دا درې قسم خلق دي فتابع باسم تفریح وکړه نو پاکي بیان وا د ذات رابستا چې لوی د پاکي بیان کې چې الله پاک د نائبان الله پاک نازول الله پاک د اجزنا نو مقصد د ضرورت د تتمه د مخ صورت